السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول دوستانو ته په کارزیا ټي وي کې هرکلی وایم. تو ما وی چې تاسو سره څه ټیپس دي چې تراو کې به څنګه قرآن په روانۍ سره په تسلسل سره به څنګه وایې. د هغې څه ټیپس دي چې هغې تاسو ته ووایم. ما په اردو کې هم د دې دغه دا شیر کړي دي، خو ما وی چې کوم زما ملګري دي، کوم سامعین دي چې هغوی ته هم په پښتو کې هم هغوی د دې خبرو نه واقفه شي. تو سب سے نو ټول نه مخکې خو دا ټیپس دي چې تاسو چې یو قرآن به تاسو ساتئ، یعنی که 16 لاین والی، که 11 دغه کرښو والی، او که هغه دغه والی 18 لاین والی، نو تاسو یو قرآن ساتئ. او چې تاسو کم که یو سپارې که 2 سپارې حفاظ کرام وایي، نو هغه ذهن کې و نقشه دغه کې کینوئ چې یاره په دې صفحه کې دا یو آیات دی، د دې آیات نه دا صفحه شروع کیږي، او د صفحې په منځ کې دا آیات دی، او په اینډ کې په آخره کې دا آیات دی. دا به الله هغې کیږي چې تا د شروع نه چې تاسو روزانه دا نه چې هلند نو 11 لاینونو والا قرآن راواغستو، بل ورځ 1400 لاینونو والا، داسې مختلف قرآنونه به تاسو نه رالی، بس یو قرآن ذات سره مختص کې تاج کپنې والا هم شته داسې نور. او نن سبا په موبایل کې هم داسې ټول قرآنونه راوتي. تاسو موبایل کې هم ایپ کې ورکې 18 لاین ورکې 16 لاین ورکې، نه تاسو ته به قرآن مجید راشي. نو لومبې دا خبره ده چې تاسو یو قرآن بږدئ. دویمه دا ده چې تاسو به ذهن چې د ورځې کوم روزمره تاسو کوم کارونه کړي، نو هغه به چې کوم دی ذهن کې نه راولئ، مکمل توجه سره به تراو ته ولاړ. دا نه چې تاسو کومې میلې ته تللی یا چې بازار ته تللی یا چې کوم دی نور تاسو داسې کارونه کړي. چې تاسو مثال به د ډریوري چې ډریور ګاډي ته ناست مکمل دیان به هغه مخامخ وي چې یاره ګاډي مخامخ څه پیشو وي یا څه کار سره هلکه نه. هیله مقصد دا دی که هیله د داسې کړو یو 2-3 سکنډو لمه یا داسې کړو، نو بس اکسیډنټ دی. نو ستاسو د قرآ حفاظ کرام مثال هم چې په تراو کې هغه ولاړي، نو هغه مثال د ډریوري. نو هغه هر طرف ته ځکه چې رکعتونو ته به هم خیال کې، دې پله سجدې ته به خیال کې چې بر بیا چې کوم دی پاسې، نو هغې ته به هم خیال کې چې کوم آیات به وایم. نو مکمل ستا دیان چې دغه طرف ته دې طرف ته یا پر دې پله ني. او بله دا ده چې څنګه په حرمین شریفین کې لکه په روانګۍ سره وي. اوس لکه زه تاسو له د دې مثال در کومه، ځکه چې بعضې حفاظ کرام بالکل هر یو آیات پس چې کوم دی سړی چې لکه چوک کې ودرېږي، نو هر یو دا خو نو هر یو آیات پس چې کوم دی هغه وقفه کي که نه، 1 سکنډ هغه 2 سکنډ. نو تاسو به دغه نه چوکونه به نه جوړوئ چې بس هر یو آیات پس چې کوم دی بیا ودرېږي. جس سره مسلسل روانې سره اوس زه وایم که نه، تاسو د دې مثال چې لکه تسلسل پکې نشته. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. دا اوس دی کې چې کوم دی دا تسلسل نو بالکل. نو دې سره چې شاته کوم نمازیانو ولاړ دي مقتدیانو، نو هغوی هم دې سره بور کېږي. ټیک ده، تا ته یاد هم دی، تا نه غلطي هم نه راځي، خو لکه دا تسلسل چې ني که نه تراو کې یو خو په مانځه کې څه مسله نشته، خو تراو کې دا نن سبا دا خو لکه پاکستان دی او دغه نه حرمین شریفین یا چې کوم دی سعودي عرب او یا عرب ممالک نه دي چې هغوی سوره په دمه دمه توی، نو هغوی له چې کوم دی مزه ورکي که نه، هغوی له دغه دی هغوی به تا ته پخپله وي چې ته په مزه مزه وایه. او پاکستان کې دا دی چې ته لکه روانګۍ سره به وایې چې لکه تا مخرج هر یو تلفظ هم صحیح او روانګي پکې مي. لکه دې سره روانګۍ سره اوس زه وایم که نه، دې مثال داسې دی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. چې داسې ته نو بس تقریبا نیمه ګنټه په سپاره باندې لګي. او حرمین شریفین قاری سدیس صاحب او شوریم صاحب هم چې هغوی وي که نه، نو هغوی هم دکه نیمه ګنټه لي. او چې دکه شان ته په چې هر یو دغه کې ودرېږي، نو دې سره بیا چې کوم دی ټیم ډېر لګي. نو تاسو کوشش کوئ چې دا به پریکټس سره راځي. لکه چې تاسو یو ماشوم فرض کو
یو انګلیش میډیم سکول کې داخل کې یا دغه نو هغه چې تاسو بیا راشي که اخبار ولا ورکوي که یو کتاب ولا ورکوي ټیک د هغه پې پوهېږي نه خو هغه به چې کوم دی په روانګۍ سره به وایي نو د دې به تاسو خیال ساتئ چې یاره یا به پریکټس سره کېږي دویمه دا چې تاسو کوشش کوئ چې غلطۍ د نه رانشي که غلطۍ سړي نه لکه یو ګاډي کې یو پنچر ولګېدو نو هغه به بیا به هم د پنچرېدو خطرې که نه نو تاسو کوشش کوئ چې لومبی کې یو کاري صاحب ته ښه یادي خو هغه باندې بعضې وخت کې څه روب راشي او د روب د وجې کوم دی هغه نه غلطۍ راځي نو دا به په څه وجه کېږي چې تاسو دروازې چې کوم دی په نپلو کې ښه پریکټس کړي لکه یو خو په ناسته هم خو که په نپلو کې تاسو پریکټس وکړو نو انشاءالله بیا به ستاسو نه غلطۍ نه راځي نو د دې خبرو به انشاءالله تاسو دغه کوئ که نه خیال به ساتئ نو ځکه چې قرآن کې متشابهات هم ډېري نو متشابهاتو ته به خیال ساتئ رکعتونو ته سجدې ته د دې ټولو خبرو به انشاءالله تاسو دیان کوئ نو تاسو به انشاءالله بیا روانګي او انشاءالله په آینده ویډیو کې به تاسو سره بیا چې څنګه په تراو کې دا منزل بغیر غلطو به دا منزل څنګه وي نو انشاءالله آینده ویډیو کې به تاسو سره بیا ملاقات کو په دعاګانو کې یاد ساتئ السلام علیکم